ته او مسلمانانو میندو ته دا خطاب دی چې هغه دې د الله څخه وویریږي، هغه دې د الله رب العزت और द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। सब उम्मत मुस्लिमा की बहनों को ये खिताब है कि वो अल्लाह ताला से डरे, यासीन फ़हीम के बयान को समाअत फरमाए। او داسې میرمن چې هغه په خپل ژوند کې د الله رب العزت د اوامرو تابعداري کوي او د خپل خاوند خوشحالي غواړي، دې میرمنې لپاره جنت دی. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي أيما امرأة ماتت وزوجها راد عنها دخلت الجنة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ښځه چې مړه شي او د هغه خاوند د هغه نه راضي وي، نو دا ښځه به جنت ته داخلیږي، جنت ته به ځي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي إذا صلت الامرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوه میرمنه چې 5 وخته مونځ کوي، هغه روژه نیسي او د خپل خاوند پیروي کوي، جنت ته چې په کومه دروازه یې خوښه وي نو هغې دروازې نه به دا جنت ته ننوځي. همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل روایت کې راغلي هغه مسلمانه خور یا هغه مسلمانه مور چې د خپل خاوند پیروي کوي، د خپل خاوند خوشحاله ساتي، مرغان ورته په هوا کې، ماهیان ورته په اوبو کې، ملائکې دې لره په آسمانو کې، لمر او سپوږمۍ ورته په هوا کې د بښنې سوال کوي. او هغه ښځه هغه میرمنه چې د خپل خاوند بې پروایي کوي، په هغې د الله رب العزت د ملائکو او د ټولو خلکو لعنت دی. او هغه ښځه چې د خپل خاوند خفه کړي، هغه ناراضه کړي، تر هغې پورې چې د خپل